अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به هر څه ته کې خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند وخت سات بم خروان وي او د ښه صحت او مالکان به ما د ویل شرابیه کيوم د پروګرام 96 رنگونو سره تاسو ټول به اپډیټ کوو چې د ریډیو د لارې خو تاسو زموږ غږ زموږ आवाज اوریدو سحر اتو بجونه سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې خدا وخت موږ جی د خیره د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی فیسبوک ته بلار شي چې فیسبوک کې به سر ځکه ولي کې سونو پښتونخوا نو زموږ د خبرونه زموږ د پروګرام به تاسو باقاعده لایو راشي نو تاسو بیا لایو اوریدو سره لایو کتلې هم شي او پروګرام تاسو لایو انجوای کولی شي غب شپ بلګي پروګرام کې چې کوم موضوع مونږ راوړی تاسو لپاره باغی به هم ډسکشن کیږي او ورسره چې کوم جنرال خبرې دي چونکه فرش مارنینګ دی خپل سهار دی نو زموږ کوشش دا وی چې دا هیلث پاړه باندې یو کلینیکل سیګمنټ هم موږ تاسو لپاره پروګرام کې اخلي او ورسره تاسو لپاره انفارمیشن سیګمنټ هم یې خلی ځای کې موږ تاسو ټیکنالوژي ویدر اپډیټس یا داسې کرنسی ریټس فرش لیټیسټ نیوز چې کوم دی هغه موږ تاسو سره پروګرام کې ضرور شامل کوو د پروګرام برخه د پروګرام حصہ چې کوم دا هغه ضرور جوړ کوو موسم ظاهره خبره ده ډیره زیاته ګرمي ده او اوس خو چون کې موسمیاتو دغه ویلي چې راتلونکي روزو کې به مختلف ځایونو کې د بارانونو ډیر زیات چانسز دي اوس هم مردان اسلام آباد کتا سو ګوره بارانونو بکی شپې چې کوم دی هغه شوي دي دا سی بیا تاسو ګوره پزینو نور علاقو کې لکه څنګه موږ ته ورور کال کړو د بنو ناغوي چې باران اوسم شروع دي باران دي نو نور علاقو کې بارانونه دي خو ځینو کې بارانونه نشته نو دعا کوي چې د خیر او د رحمت باران وشي او دعا د باران د لپاره ضرور غواړي خو د خیر دعا پکې لازمي کوي ځکه چې باران سره کله ډیر زیات باران سره هم نقصانات د خلکو ډیر زیات شي کچ کورونه کتا سو ګوره یا ورسره بازي ټیم کې طوفان ډیر زیات وغیره هم ډیر زیات نقصان شي یا تاسو ګوره نو یا چې کم دینو دا چې وبډي زیات راشي روډونو باندې وبوي کورونو ته وبزي اکثر کنه ناله ګټر یا سبن شنو د دې مسله هم ډیر زیات راځي خو بیا هم دا ایشوز وی خو بیا هم د خیر او د رحمت د باران دعا کول پکار دي خیر دعا پکې لازمي کول پکار دي غب شبلګي جی او ورسره تاسو نه هم اپډیټس راي اپینین ځخلو خو په ریډیو باندې چې موږ ما څنګه تاسو ته وی چې په باران کې هم احتیاط کول پکار دي احتیاط داري چې دا بالکل جناب تارونو سره خوا کې یا تارونو کې ګوتې وهل یا چې کم دینو هغه تارونه چې کم پراتوي پزماکا یا په دیوالونو باندې پراتی وغي نه خپل ځان لري ساتل یا جی د ستنو د بجلی د ستنو لاندې ودرېدل یا غي سره خوا کې ودرېدل باران کې دا بالکل مکوي یا چې تاسو لاسونه خپل آمدوي تاسو د بجلی تارونو یا بورډونو لګوتې مور یا ترانسفارمر د لاندې یا د سولر پینل چې کوم دي د دې لاندې کنه بالکل ودرېږي مزه چې دغه ته هم اکثر تاسو ته کرنٹ وغیرہ چانسز چې کوم دي غ زیات وي کرنٹ وغیرہ تاسو ته الکتریک شاک ولګي نو غي نه هم ډیر خلک چې کوم دي غ د دنیا نه رخصت شوي دي نو خیال ډیر زیات کوي احتیاط ډیر زیات کوي ځکه چې دا ټول سيزونه تاسو لاس کې چې احتیاط څومره کوي نو هغه بس تاسو لپاره بهتره وي خو چې احتیاط نه کوي نو بیا ظاهره خبره ده بیا به نقصانات او مسلې چې کوم دي نو هغه زیات وي خو بیا هم احتیاط چې کوم دی هغه ډیر زیات پکار دی او خیال هم پکار دی ورسره جناب نن چې کوم د پروګرام موضوع دی هغه امپورټنٹ دی ضروری زیات چې پروډوسر سے بتاو تو سکرین باندې شو کړی هم وی چې نیکی کا ایک قدم اور روز ایک چھوٹا نیک عمل کنا نیکی کا ایک چھوٹا قدم یا نیکی کی طرف ایک چھوٹا قدم آپ لوگ آگے کریں یو وړه غونډې نیکي زموږ د لپاره ډیر زیات لوی کامیابی زموږ ژوند کې راوړل شي او ډیر لوی بدلون زموږ ژوند کې راوړل شي ګوره جی ما په ریډیو باندې هم تاسو ته مونږه همیشه ثواب ګټل یا جنت ګټل ډیر آسان دي خو مونږ یې کوو هغه داسې دي چې تاسو ګوره په لاره کوڅه کې چرته یو ګټه یا یو کاڼی پروتي هغه مونږ له غونډې سیټ ټکو ځکه چې بایک والا یا داسې عام کس یا مشران زمونږ را روان شپه کې تیارې وي څوک په درزو نه خوري څوک نه غورځېږي که نه نو هغې په وجه باندې هغه مونږ له غونډې سایډ ټکو بیا تاسو وګورئ نو بیا دغه سره تاسو وګورئ یا داسې مونږ چې په مخ باندې لږه غونډې مسکا لږ غونډې سمایل راولو نو هغې باندې هم څوک کمیږي نه که مونږ چې په مخ باندې چې سمایل راولو لږه غونډې خندا راولو دې باندې زموږ ویډیو نه کمیږي بلکې هغه اخلاق هغه مینه محبت نور هم زیاتېږي نو کوشش پکار دی چې د بل په مخ باندې لږ غونډې سمایل لږ غونډې مسکا چې کومه ده هغه هم راولو نیچرلی او ورسره
سره نیک کارونه همیشه وکړو، یعنی صرف د ځان دپاره نه د بل دپاره هم د ښه کارونو سوچ وکړو. ګوره جي یو مشر سړی وي، زمونږ مشر کاکا وي، ماما وي، روډ کراس کوي لګیا وي، خو هغه غریب روډ نشي کراس کولی ځکه چې ګاډي ډېر تیز وي او هغه روډ نشي کراس کولی. همدغه یره کې وي چې هسې نه زه روډ کراس کوم، اکسیډنټ وشي یا دا وشي یا هغه وشي که نه، نو تاسو راشئ جي هغه د لاس نه ونیسئ او هغه د روډ نه پورې غاړې واړوئ، نو هغه څه وشي د هغه د زړه نه تاسو ته دعا وځي، ثواب تاسو ته وشي، دعا تاسو ته د زړه نه وځي او هغه دعا تر عرشه پورې رسي. نو ظاهره خبره ده چې کله مونږ نیک کارونه کوو نو هغه د هغې هغه صله چې کومه ده هغه بیا الله موږ له خامخا راکوي، که په دې دنیا یا په هغه دنیا دواړو دنیاګانو باندې موږ له هغه صله خامخا میلاویږي. دا دنیا خو فاني دنیا نه جي، نن شته سبا نشته او دې کې موږ ټول مسافران یو نه یو ورځ خو له دې نه رخصتي خامخا ده. تاسو ګورئ جي زموږ ډېر خواږه، زموږ ډېر درانه، زموږ ریلیټیو، زموږ رشته داران، زموږ ماما کاکا، زموږ پیرنټس، زموږ نیا نیکه که نه هغه د دې دنیا نه نیا نیکه که تاسو وګورئ څونه خوږه رشتې وي ورسره، هغه هم د دې دنیا نه لاړ شي. نو دا دنیا چې کومه ده فاني دنیا ده، ټول د دې نه روان دي، څوک مخکې څوک وروستو، خو د خپل هغه جان دپاره یعنی حقیقي ژوند دپاره څه ناسه کول پکار دي. یا اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ چې څنګه ما په ریډیو باندې تاسو ته بار بار ذکر وکړو، څومره زموږ د فیسبوک کتونکي دي هغې ته به هم زه دا یم چې قدرت سره تاسو کله بینک اکاؤنٹ جوړ کړئ نو ستاسو یو نیکي په هغې کې جمع کېږي، او چې کله جمع کېږي نو په یو مخ باندې تاسو د هغې ریوارډس، د هغې ګفټس، د هغې چې کومه صله وي تاسو ته ضرور په ژوند کې چې کومه ده هغه میلاویږي. نو کوشش کوئ چې یاره نیک کارونه تاسو نه د ستاسو له لاس نه ډېر وشي، دا نه چې ستاسو له لاس نه څوک وجاړي یا ستاسو له لاس نه څوک خفه شي یا ستاسو له لاس نه د چا زړه مات شي یا ستاسو له لاس نه چا طبیعت چې کوم دی هغه ناسازه وي، بلکې همیشه ښه کار کول پکار دي. مسلو حل کولو والا ځان جوړ کړئ، دا نه چې مسلو کریټ کولو والا تاسو جوړ کړئ. یو نیک عمل چې کوم دی که نه جي یو ورکوډ یو ګډ پوینټ تاسو د تاسو ګورئ چا ته تاسو د اوبو څوک اوبه غواړي جي تاسو لاړ شئ یو ګیلاس کې ورله لږې شانتې اوبه راوړئ، دا هم د ثواب کار دی، د نیکۍ کار دی جي. نو پکار دی چې مونږ نیک کارونو کې خپل ځان ډېر زیات شامل کړو، واړه واړه کارونه کوو. تاسو ګورئ چې جنت ګټل ډېر اسان دي، په دغه نیک لاره باندې پوزیټیو لاره باندې تلل، خو چې کله تاسو نیګیټیو شیزونه خوښوئ یا تاسو په نیګیټیویټي یا دوزخ طرف ته ځئ یا چې کوم دی نو ګناهونو طرف ته ځئ نو هغه ډېر ګرانه ده، هغه لاره چې نه اوبو کټکیچن لاره هم ده، که بیا تاسو وګورئ که یو کس غلا کوي نو هغې دپاره به هم پلانینګ کوي، بیا به وایي چې ما ونیسي هسې نه داسې کار زه وکړم یا داسې، نو هغې دپاره به یره هم ډېرې بوج به هم وي، ډیپریشن ښکار به هم وي او سوچ به هم کوي چې ځم به څنګه کوم به څنګه څه به وي څه به نه وي که نه، نو دغه چانسز. خو دا ثواب د نیکو کار ډېر اسان دی، پکار دی چې مونږ پوزیټیو طریقو سره په نیک کارونو کې خپل ځان شامل کړو، نیک کارونه وکړو. 09152 باندې تاسو لائیو کال کوئ، یعنی 09152541443 पे आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं. दिन अलावा تاسو موږ ته میسیجز هم کولی شئ، کې بي کې لګوند دما 8881 باندې بس تاسو میسیج راځي، یعنی اته یو باندې خپل نوم خپل علاقې نو خپل خپل غوند پیغام تاسو موږ ته را لېږلی شئ. پروګرام کې به ضرور شامل وو، د پروګرام حصہ به جوړو جی. ګورو چې د فرست کال اف د شو موږ سره فیسبوک سیشن کې څوک دی په لاین د کوم ځای جی پروګرام کې سویل ور. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ډاکټر او قابل او خستلوري ډیره مننه. نثار کاکا د پروګرام کې درون هرکلی وي. نثار کاکا څنګه یې؟ والله خیر نن خو لاله ګوتې خستړې کې بس ملاوي دوه. یا الله خیر وکړي، الله خیر وکړي. مینوال ډیر دي ما زبس بس نن نثار کاکا نن داسې را ټیم زر تیر شو، نو مونږ لاوي چې فیسبوک سیشن به کله پکې راځي ریډیو د لارې، خو بس بیا پکې 2000 فیسبوک سیشن هم شروع شو، نو هغې په وجه باندې لږ پکې کالز لیټ شو. څنګه یې تاسو ښه طبیعتونه هم برابر دي؟ شکر دی د الله فضل دی. کلاري ده بس چاچي د لاس ناشته ماسته مو کړو. زبردست بس چاچي له ښکلې ناشته تیاری او بل د ځان ګورې ډېر زیات خیال ساتي، پریز ګورې لازمي کوئ. ښه زما سلام دی چې تا ابو ته ویلې که نه؟ بلکل جی هغې ته خو اني ټایم او ستاسو سلام به اورېدلی هم وي، هغې اکثره اوریم پروګرام ته ناست وي جي، او ډېره مننه انشاءالله هغې طرف نه هم ډېر سلامونه. ښه وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله زموږ سره د حج د بیت الله محبوب د پروفیسر صاحب څونه سټاف دی، څونه تاسو د سټوډیو کې څونه سټاف دی، الله دې ټولو له د حج د بیت الله ثواب وکړي، الله شرعي د ډېر مرادونه پوره کړه. امین سره ستاسو دعاګانې کوم. انور خان ته سپیشل دوا سلام، عاجب ډرایور ته سپیشل سلام. وعلیکم السلام. سبحان الله پالودی والا سربن کې دی جی هغه سلام. وعلیکم السلام. افضلی تون کې یو بچیم دا هغه ته دوا سلام. وعلیکم السلام. پلار ته سپیشل سلام وایا. ډیره مننه وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ جی. امین.
سپیشل سلام. امین امین دعاګانې کوي. ډېره مننه نثار کاکا، خوشحاله اوسئ جی زنده‌باد. نثار کاکا مو سره په لاین و. زموږ د پروګرام چې څومره هم دا مشران دي یا کشران دي یا میندې خویندې دي زموږ یا جی زموږ دغه پروګرام ماشومان کیوټ کیوټ اوري زموږ د پروګرام حصه وي، نو یقینو کې چې ډېره زیاته خوشحاله شم چې د دې رایې د دې اوپینین د اظهار موږ سره وشي، موږ سره شامل شي، او دا زموږ دپاره ډېره لویه خبره وي چې یاره دې هغه خپلې مینې اظهار موږ سره وکړي، موږ ته دعاګانې هم وکړي. زموږ د ستاسو زیاتې دعاګانې پکار دي چې تاسو موږ ته دعاګانې کوئ او موږ تاسو ته دعاګانې کوو. دغه د مینې محبت او هغه خلوص هغه رشته چې کومه هغه زموږ او ستاسو ترمنځ قایمه ده. ګپ شپ به لګي او نیکسټ کال به هم ګورو چې څوک دی په لاین د کوم ځای چې پروګرام کې سوي غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. راجی بی بی سلام میں قبول کر. ډیره مننه امین بھائی د پروګرام کې لږ هر کلی وي څنګه چل ده خای برابرې الله دې خوشوله کا راجی بی بی ته خای طبيعتونه دې ایموج طبيعتونه هم برابر دي لږ کې شام یو تاسو چې کم دي کنه غایب ایموج یې امین بھائی چې دغه تللی خو لږ کې په نظر باندې نخ کاری راجی بی بی جی جی आवाज مرسی आवाज تاسو بالکل داسې روزي کنه چې بالکل په هوا کې ها زه چې आवाज مرسی خای طبيعتونه دې خدي الحمدلله تاسو دعاګانې تاسو شي کنه برابرې یاره بالکل بس لک شربت به د شپې خلای او سینا مې لګه خرابه شو دا چې کوم دی کنه موږ اوس پروډوسر صاحب تیل چې موږ پرون دسي آی تھنک دسي ګرمي ټایم نه بعد موږ شربت سکل دی کنه نه زه ته سینه شربت خایم خا تاسو تاسو د سیرپ یادوي دا سیرپ چې کوم دی دا هغه دا یو خو هایدرلین وي دا څه پالمونول وکړ چې دغه کې خو نشه مشه نه وي ها زینو د سینو والا چې کم تاسو اخري کنه هغه چې کم سینه تاسو خراب وي تاسو اخري نو هغه کې اکثر نشوي کنه بس بي د شوي هغه دا سینه مې لګه غونډه کې هغه شوی او اوس مې ورودلو مو چې سره بیا بي خو راوځي دا اتیر وی کې خو ته غالبا چې سنډه ډے واکه کما یو بالکل سنډه پروز باندې مو نو راغلی چې څنګه چې لګوند ایموج طبيعت ناسازه شانته وو خو بیا الحمدلله ریکور شو تاسو دعاګانې وی او اوس د خیر راغلی یو ها هغه خو مې رپوند جرم ویلو کنه بس موږ ولا ویل کنه موږ خو دوی چې موږ طبيعت لک شان دي ناسازه غونډه وو طبيعت سزا خور باندې غټه جرمانه نه وړاندې چرګ خیر وو چرګ صحیح ده بس ډان شو لخوا واو چې تاسو یې موږ ته قبول صحیح ده نه بالکل طبيعتونه د خدي ته خایي تو دعاګانې دي الحمدلله بالکل ټیک ټاک سبا یې غواړي چې موږ نن کوم پروګرام کې لږ ټاپک دا چې را نیک ورکوټي نیک کار یو لو قدم ته تاسو وړلی شي لوی قدم ته کامیابی ته ربي به ته دا وایي چې نیکی ځنه خلک وی کنه غاټه نیکی وی غاټه نیکی خو بس اسه غاټه وی خو ته یقین وکړه چې د زړه نه خو د چا سره ګورای و کمزور یې نیکی وکړه کنه کمزور یې نیکی څه کمزور یې نیکی دا لکه یو کمزور څوک وي په روډ یې پار کوي یا داسې لیاره نه خراب شي یا بل یو شي دا ګوره ډېرې غټې نیکي وي موږ خو دله په وړو کې نظر باندې کسو خو په ورځ د قیامت کې دغه شونته یوه نیکي به د الله لیکلې وي چې په باندې به ټوله الله تعالی هغه خپله صله د خیر کوي نو چې کوم یو وړوکی شی وي هغې وړوکې نیکې له بې نیکي نه وي یا د الله په نیز کې ډېر غټه نیکي وي لا یو جواز جوړ وي لکه ګونانګور غوندې کې وي د مو چې اغلا هغه جواز جوړ شي چې دا ز جنت له انټر کم نو الله تعالی ډېر مهربانه بادشاه په باندې به مو خپل ټرست سوتو چې څومره وړوکی یو ښه خبره یا یو سلام کلام دا ګوره دم یو نیکی دا و دا مو ته په وړوکی نظر کسو خو دا په ورځ قیامت کې چې کله یې سوب کېږي نو دغه شی نه بیا د مو غلرسي یو کس و ډېر ګونانګور و ډېر ګوناونه یې کړي و ته نو اغلا خو پته وای چې د مو نه کې تله بساسن سپکالو و بعدو مې درنالو نو چا ته یو ذکر خلای و د لا اله ذکر چې دا ډېر درون و غړ ذکر دی و ته یقین وکړه چې یو قرم خنه وکړای و اغلا بیا چې کله هغه تله وکړه ته چې تو خو د خضر نه دی و سپک یو دی چې نو مو خو خک ور کړی نه په تنیو کې مو په دا خڅنګ درونه دی و بیا ته چې تو د لا اله الا الله مې ورد کولو هغه باندې زه تو جنت لبیم نو هر انسان لا پکور دی چې وړو کې نه وړو کې نه کی خدا وټه ورماوي ته یقین وکړه چې الله تعالی بیا هغه د پورا جوړیږي د جنت نو دله به مو وړه نه کې نه وي بالکل جی بالکل وړي نه کې وي خوري لوی قدم ته لوی کامیابو طرف ته مونږ بوز ډیره مننه امین بھائی خوشاله اوسئ جی ټول ته سلامونه ښا
ابي بیا الله دې کامیاب وکړي مو طرف نه توله او ولی اعظم تو پر الله سپیشل. وعلیکم السلام زنده باد جی. تھینک یو سو مچ امین بھائی سره بلاین وخلې خبرې موږ سره وکړل یو دا موږ پروګرام خایس خولا د لیش کې موږ سره د هر یو علاقې نه موږ هر جبه وین کې وش کې موږ سره پروګرام کې شرکت کوي موږ سره خپل आवाज خپل غږ لیش کې شامل ای کنه موږ هم به ټرای کوو چې لیش کې غیبه غږ کې د غیبه आवाज کې غیبه اندوز کې خبرو کې موږ لغون د غلطي جو موږ ټرای کوو چې موږ هغه شانتي جبه هغه شانتي خبره هغه شانتون کې لیش کې خبره وګوخه نیکسٹ کال بکسو چې سوق دی مزره په لاین او صحیح لغالي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کلی څنګه چلې خیر جوړای خیرونه تاسو دعاګانې تاسو خې ټیک ټاک نور اسراجلی خبرې کوم نه چې نه عقل کورنا اسراجلی اسراجلی صاحب څنګه جو نو سات خراب باندې خیر دې بالکل ټیک ټاک رام نه لې مړ دي خي سوزل مې ته مل چکر روه بدا سکار دي کنه اسراجلی صاحب چې زما خو غتیر دوار په خپل لګوندې طبيعت ناساز شانتي وو او بس دعاګانو کې ما سپیشل یاد ساتي او ورسره اکټیویټیز دونه زیات وی کنه اسراجلی صاحب چې زه تاسو ته ویل نشم خو ان شاء الله کوشش پوي چې خامخا در شو تاسو می چنه کې انګور مې لساتلی خو بس انګور ختم کړه مخ کړه بس دې لمبر نه ملاوي دو زه پروډوسر صاحب دا اوس ګوري انګور یخي مو بیره ختموم کړل لکه وټ از دس بوټي کې مې لساتلی سړې خاجي خا نو خورل کنه پاتې دی بګي نه ختم کړو لکه اسراج صاحب جماله مو یې خو لکه بیا څنګه تاسو خوړل بس ولا چې بل شی میوم د لساتلی ولا ګډی راخو بس تاسو خوړل تاسو چې مړه را بیا غوسم ناراضي راځي چې بس کینو وته سره ما ساله مرنه ملاوي د لګه میوه مې مټي مې لساتلی و ما ویل را وشي خبره شي بس لکه پروډوسر سے بزنس ساری کھا لی اب مجھے کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے نو بیا بس خړل هغه خلاص کړل اوس په ټول باندې کنه زمار طرف له ګډیره مټي وخره اوس دا سیګار دی کنه چې مونږ اوس تاسو جرمانه کوو ټیک ده کنه ګډ ته بس ځان جرمانه کا پوښي پریشان خاني مخره پریشان خان وای چې مونږ له انګور یې خو نو دا څنګه ختم کړل لکه دا څنګه پوسیبل لا مستا نمبر نه ملاوي دی یو خو دې نو لیست کې لکه موږ به نه ملاوي شي نمبر نو تاسو به انګور موږ نه خوري یو د شکارو کوي چې کله دې کنه مو دا ختمه کوي پروګرام ختم کوي یو د 3 کاله خیر دی اخلي د چا سره ضرور کاری خپل خبر بر سره کوي د خبر سره کوي پوښي کار ما اخلي ټیک دی ان شاء الله خامخا به اخلوخه نور خیر دی خای جوړه برابر تاسو دعاګانې ډیره مننه اسراج صاحب خوشاله اوسئ جی زنده باد خفو د کول ټول کلی د سلامونه وعلیکم السلام ډیره مننه اسراج صاحب موږ سره پلاینو می چنو نه خپل خبرو کوي چې انګور می دلې یخي ور سره سم میټای می دلې یخي خو تاسو رانلې تو हमने खा ली तुम ना आए तो हमने खा ली है अब क्या करें अब क्या कर सकते हैं हम दो हमने कह दिया कि चलो ठीक है अब आप लोगों ने खा ली तो अब तो कुछ नहीं हो सकता ना अब रिपीट तो नहीं हो सकता ना लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच इसराज से चितासो मुंगल दोना انګور پاونه کې اخیو پریخمو بیا هم تاسو خوړل خو نه هاوجي ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ تاسو کمنټس راغلي دي سو کمنټس به تاسو سره شاملوم ازره یوسف زیم د میسج کړی دی وای زما ژوند رابیا قیوم څنګه ټیک ټاک الحمدلله تاسو دعاګانې ډیره مننه ازره میډم خوشحال اوسئ جی آباد سے ریاض افریدی وچ السلام علیکم رابیا قیوم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے زخموں اور دردوں سے نجات مل کے 1 مہینے بعد آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اللہ آپ کو صحت دیجیے دعا کریں گے آپ کے لیے تھینک یو آر جے صابر بالاوی جی سلامونه او پخیرونه پخیر مینه دا زړه نتاسو ته او ټولو مینوالو ته ډیره مننه ثانک یو صابر بھائی او ما درته ها دون ډیر کال 8881 باندې میسج کړی هغه دې شامل نکړل چې دا څه وجه ده نه درځي کسنګه میسج بس تاسو راغلی وي خو میسجز لا فی الحال ما شامل کړی نه دي ازرا میډم ان شاء الله میسج شاملوم نو بیا تاسو سره ضرور دغه میسج به شامل کوم ښه ثانک یو سو مچ دا زموږ خويندې دي چې کوم سره ډیر زیات مینه لري محمد سالار خلیل وچ د سحر سلامونه سحر مو بخیر فرام پشاور ډیر مننه جی وعلیکم السلام الحمدلله ملاخیل وچ ہر انسان اپنے ایمان کا پہلا گواہ ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا دل کتنا میلا اور کتنا صاف ہے ڈیر زیادہ منع جی تھینک یو سو مچ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور میسیج بھی آ رہے ہیں زاہد خان باجوڑی السلام علیکم زاہد خان باجوڑ سلارزونا رابعہ گل تاسو څنګه خې پروګرام مور سم خولې دي زه هم اورم زما سلام ظاهر حیران تا
معذلی ته ټو آل لسټ اوکے مهرباني ډیره مننه الله دې لوګین خوشحال اوسئ جی اور عرفان مروت هم سلامونه را لګلی حاضری لګاو خورجان ډیر پروګرام او روجي ډیره مننه دین علاوه میسج راغلی تازه خان هم منظور خان هم میسج کړی جی ناهر الله میسج کړی خوشاله حیدر افریدی میسج کړی دی شاهین هم میسج کړی محمد اقبال هم میسج کړی خوشاله آباد شي تاسو میسج شو چې کوم ما شامل کړ تاسو سره نور میسجز هم راځي وخت په وخت شامل وي او کال طرف ته بزو چې څوک دی په لاین د کم ځای السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې بیا لوی خای جوړه تکړه ټیک ټاک تاسو دعاګانې چې څوک د کم ځای سره په لاین زه مینادار افریدی یم مینادار افریدی د کم ځای د پیربالا نه ورشک روډ نه خاجي خاخه څنګه تاسو خیر سر د بیتونه برابر دي خای جوړه تکړه یې تاسو دعاګانې سب ویل غواړي پروګرام کې بس سلام خوشاله لره او بس ټول اوریدونکو ته سلام بس اچانک مې هغه کولو مخکې مې پروګرام نه اورېدلی او بس الله تاسو ټول خوشاله لري او ګرمي ډیره زیاته ده او بس هغه برانونه مر روان دي نو زه تاسو ویل چې بجلو نه ځان ساتي لین لاندې مو ورځي نو بس پاګه باندې به عمل کوو که خیری ان شاء الله پاګه خو ضرور عمل پکار دي چې تارونو لاندې یا دغه تارونو کې ګوتې وهل کنه دا بالکل بجلو خاص کر نسبت نه لګي دا خو دا سوي چې انسان رونی چې تر څو پورې چې د نسانی یوستي پریدیم نه ونن سوا داسې لکانو غم دی هغه د محمدین بابا یو شعر دی هغه ویلی احمدین طالب نور د ډېر دی غوایان چې په تعلیم نه کوي پوښوي او نو خلک هم دغه سيدي چې وته وای هغه وای دا سګپ لګی کنه دا خو سړی نه نسی دا سړی هغه چې دغه سه پوښ مزاله دا رحمه باندې الله دې رحم وکړي جی ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی خوشاله اوسه بالکل جی دیم دا خبره ریپیټ کړه او ما هم تاسو ته په ریډیو باندې هم کړي او فیسبوک سیشن کې هم وکړه چې یاره احتیاط ډیر زیات کوئ د بجلو نه خپل ځان بچ ساتي بورډونو کې یا د باران وي د پینل سولر پینلز لاندې یا نور ایکستریم لیول باندې زیات ویني مونږ اکثر هغه چې کوم د سولر وي نو هغه وینځو سولر پینلز لګیا وینځو نو هغه نه هم کرنٹ اکثر پاس شي اچانک ځکه نو دام نه دی پکار چې په سور نور کې مونږ لګیا هغه وینځو او بیا جی یا چې بارانونه وي نو مونږ د سولر لاندې ودرېږو یا د بجلی تارونو یا ستنې د لاندې د بجلی ستنې د لاندې یا ترانسفارمر د لاندې کنه نو دا هم بجلی کرنټ دا غي نه لګي او ډیر خلک ډیر حادثې داسې شوي دي نو ځکه تاسو ته دا خبره کومه ځکه چې داسې ډیر حادثې شوي د ډیرو خلکو کورونو کې تیاری شوي دي ډیر خلک د دنیا نه تللي دي د چا پلارانو د چا رونه د چا خاوندانو کنه نو مختلف سیزونه کې کوشش کوي چې ردینه خپل ځان بچ ساتي غب شبلېږي جی مزید تاسو سره خو زموږ فیسبوک سیشن هم په خدمتو دي د ریډیو باندې زموږ خبرونه روانه وي تر 10 بجو پورې سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې چې څومره زموږ د فیسبوک کتون کې دی غي نه بز غواړم اجازه د لوی الله پامان